إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ډیرو عزتمندو محترمو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو، زه د حج په موضوع باندې تاسو ته یو څو خبرې عرض کوم. ان شاء الله د الله نه امید ساتم چې دا خبرې به ستاسو دپاره هم ډېرې پیدامنې وي او د الله نه امید کوم چې ان شاء الله پاک به موږ له هم د دې اجر او ثواب راکړي او دا کوم ځای کې چې موږ دا ریکارډینګ کوو دې ورور له به اله العالمین د دې اجر او ثواب ورکړي ان شاء الله. محترمو، دا حج یو داسې عبادت دی چې دا په ټول عمر کې یو ځل وشي نو د انسان فریضه ادا کیږي. لکه مثال په طور مونځ یو داسې عبادت دی چې دا روزانه عبادت دی، د ورځې به 15 وخته فرضي مونځ کې. روژه یو داسې عبادت دی چې دا په کال کې یو ځل راځي. زکات داسې عبادت دی چې په کال کې یو ځل راځي. خو حج چې په ټول عمر کې یو ځل وکې نو د ستا ذمواري خلاصیږي. دا ځکه چې دا فریضه ډیره اهمه فریضه ده او ډیر ګران کار دی. بیا الله تعالی په موږ باندې څه عبادتونه بدني فرض کړي دي او څه عبادتونه مالی دي. لکه مونځ او روژه بدني عبادت دی، زکات مالی عبادت دی، خو حج داسې عبادت دی چې هم بدني او هم مالی. انسان هم پکې ښه سم ستړی کیږي او پیسې پکې هم ښې زیاتې لګي. د دې وجې نه د دې حج ډېر زیات اهمیت دی. زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. یو سړي حج وکړو او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې حج وکړو د ګناهونو نه پاک، نو داسې به د حج نه واپس شي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور د نوس نه پیدا شي او د ګناهونو نه پاک وي. زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. د یوې عمرې نه د بلې عمرې پورې د انسان نه څه خطایانې شوي الله به معاف کړي، او د حج مبرور چې سړی د ګناهونو نه پاک حج وکړي، په حلال مال حج وکړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه حج وکړي، د هغې بله څه بدله نشته سوا د دې نه چې الله به ورله جنت ورکړي. الله دې زموږ د ټولو حج مبرور نصیب کړي. زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. اے انسانانو په تاسو باندې الله حج فرض کړی دی نو حج کوئ.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو سړي باندې حج فرض یو دی حج ونه کړي د ده خوښه ده د یهودي مري او که د عیسایي مري حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې لاړ شئ وګرځئ چې په کومو خلکو باندې حج فرض دي په مسلمانانو کې او حج نه کوي چې جزیه به مقرر کړم. دا څنګه مسلمانان ځان ته وایي چې دوی حج کولی شي او حج نه کوي؟ نو د حج په اسلام کې ډېر زیات اهمیت دی. محترمو، په دې دنیا کې یو انسان د الله سره ملاقات نشي کولی، خو الله فرمایي که زما د ملاقات د شوق زما کور له راشه. د هیڅ یو کور نه تاویده نشته سوا د الله د کور نه، دې نه تواب کوه. د هیڅ یو اوبو دومره اهمیت نشته لکه څنګه چې د الله د کور د اوبو اهمیت دی. د هیڅ یوې کمره نشي ښکلولی سوا د الله تعالی د کور د کمرې نه چې حجر اسود دی هغه ښکلولی شي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریو مقاماتو ته تاسو خپل د سفر نیت کولی شئ او سفر د پاره خپله توخه او خپله بستره تړلی شئ چې یو مسجد حرام، یو مسجد اقصا او یو د نبی صلی الله علیه وسلم جماعت مسجد نبوي. دې دپاره په سفر باندې تلی شي چې الله پاک ماله اجر او ثواب راکړي. د دې نه علاوه بل داسې مقام نشته چې ته لاړ شي چې زه هلته لاړ شم چې ماته زیات ثواب میلاو شي. محترمو، دا حج خپله معنا ده قصد کول، د یو کار اراده کول، قصد کول. او بیا حج دې ته ویلی کېږي چې په یو خاص وخت کې په خاصه طریقه باندې د الله تعالی حکمونه ادا کړي. لکه مثال په طور عمره په هر وخت کې کېږي، نور عبادتونو دپاره خپل خپل ټیمونه دي، خو د حج دپاره یو خاص وخت دی. هغه وخت چې تیر شو نو بیا حج نه کېږي، هغه وخت نه راغلی د هغې نه مخکې حج نه کېږي. د هغې دپاره خپل موسم دی، خپلې ورځې دي، په هغې کې حج کېږي. بیا د حج دپاره خاص طریقې دي، په هغه طریقې به خپلی نو هله به حج کېږي. محترمو، حج موږ ته چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی نو حج په دریو طریقو باندې دی. یو ته حج تمتع وی، یو ته حج قران وی، او یو ته حج افراد وی. حج تمتع دې ته ویلی کېږي چې یو سړی په ایام الحج کې، یعنی د شوال د میاشتې د اول وخت نه واخله د اتم ذوالحجې پورې، د دې پورې منځ منځ کې یو سړی اول عمره وکړي او بیا په اتم تاریخ باندې د حج دپاره احرام وتړي نو او بیا حج وکړي، نو دې ته حج تمتع وایي. عمره وکړي او دی به حلال شي او د هغې نه وروسته بیا دی د حج دپاره احرام تړي. او حج تمتع غوره حج دی او په دې کې قرباني هم شته. یو حج قران دی. حج قران دې ته ویلی کېږي چې عمره او حج دواړه په یو احرام باندې وکړي. او حج افراد دی، حج قران دغې ته وایي. او حج افراد دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د اول وخت نه یوازې د حج اراده وکړي نو هغې ته حج افراد وایي. انشاءالله العزیز موږ تاسو سره دې تفصیل بیانو او تاسو دا په توجه باندې واورئ. د ټولو نه مخکې چې سړی حج کوي نو یو به دا کار کوي چې کوشش به دا کوي چې حلالې پیسې به پیدا کوي. که یو سړی په حلالو پیسو حج ونه کړي او په حرامو پیسو حج وکړي نو حج نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی به حج ته راغلی اشغص اغبر يمد يداه فيقول يا ربي يا ربي فأنا يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. یو سړی به حج له راغلی لاسونه به پورته کړي، په سر به یې دوړې لګېدلي، ستړی ستومانه، وایي به چې ای زما ربه ای زما ربه، خود سوال به څنګه قبول شي؟ د ډوډۍ د حرامو ده، د جامې د حرامو دي، نو د ده نشونما په حرامو شوي، نو هغه حج الله تعالی نه قبلی، هغه دعاګانې نه قبلی. دی به وایي لبیک اللهم لبیک. یو فرشته ملائکه ورته وایي لا لبیک ولا سعدیک، ستا دپاره لبیک نشته. د دې وجې نه د حج دپاره حلال مال پکار دی چې حلال مال ورسره یو په هغې حج وکړي. بیا د حج دپاره دا ضروري ده چې حج موږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو او د حج مسائل د مخکې نه ښې یاد کړو، نو هله به موږ صحیح حج کولی شو. لکه څنګه چې سړی لمونځ کوي مخکې د مانځه طریقه یادوي،
څنګه چې سړی زکات ورکوي نو د زکات مسلې یادوي، دقه شانتې چې حج من کوو نو د حج به اول نمبر د حج مسائل یادو. محترمو کله چې مونږه د حج اراده وکړو او ځو نو په کار دا چې د چا په چا قرض یې هغه ولیکي، څه وصیت کول غواړي نو هغه ولیکي، څه پته لګي دا د زندګۍ آخري سفر وي نو خپل وصیتونه به ولیکي، په چا قرض وي د په چا باندې وي نو هغه به ټول ولیکي. بیا چې دغه لذي ځان سره به د حج ضروري څیزونه د سفر واخلي، درون پیټه به نه جوړوي، بالکل هلکا فلکا معمولی غوندې سامان چې د ډیر ضرورت وي هغه د ځان سره ویسي، ځکه چې هلته بیا سامانونه ګرځول دا هم ګران کار دی. چې کله حج ته روانېږي او میقات هغه ځای دی چې د هغې نه خلک احرام تړي، هغې ته ورسېږي نو د څو خبرو به خیال وساتي. میقات لکه مثال په طور د پاکستان نه څوک راځي، د انډیا نه راځي، د بنګلادیش نه راځي، نو هغې د خپلو اډو نه د جهاد نه چې کوم ځای نه سورېږي نو د هغه ځای نه به احرام وتړي، ځکه چې په لارې باندې به دته بیا ګران وي. که د ریاض نه څوک راځي نو هغې د احرام تړي د قرن المنازل نه، د طایب سره نږدې دی. د مدینې منورې نه څوک راځي نو هغې بیر علي ورته وایي، د هغه ځای نه احرام تړي. دغه شانتې د مختلفو خلکو دپاره د میقات مختلف ځایونه دي. چې کله میقات ته راورسېږي او د حج دپاره نه احرام تړي نو دی به اراده وکړي او نیت به وکړي. د دې نه مخکې به دی که وخت مناسب او ګرانه نه وه نو غسل به وکړي، 2 رکعته مونځ به وکړي او بیا به د خپلې ګنډلې جامې لرې کړي، یو لنګ به واچوي او یو به صادر او د صادر یې واچو، دا د احرام شو او وبه وایي چې اللهم لبیک عمره، ای الله زه د عمرې اراده لرم. نو چې دی حج تمتع کوي نو د عمرې اراده به وکړي او دی به لاړ شي. چې کله دی اراده وکړي او احرام وتړي او دی روان شي نو زیاته به تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بار بار به دا تلبیه وایي او روان به یي. چې کله دی حرم ته ورنږدې شي او په حرم باندې د په کعبه د نظر ولګي نو دغه وخت کې به دی بیا تلبیه قطعه کړي، دغه وخت پورې تلبیه وه بس. دی چې کعبې ته ور مخامخ شو په کعبه د نظر ولګي او وایي چې څوک یو څه دعا وغواړي نو اول ځل نو الله پاک به سوال قبول کړي. خو دا ډېره جامعه دعا ده چې یو سړی ووایي اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ای الله زه ستانه پراخه روزي غواړم، الله پیدمن علم راکې او الله د هرې بیمارۍ نه ما محفوظ وساته. نو دا ډېره جامعه دعا ده چې دا سړی وکړي نو انشاءالله الله به دا دعا قبوله کړي. بیا چې دی حجر اسود ته مخامخ ورشي نو که مناسب او چاته تکلیف کېده نه نو وربشي حجر اسود به ښکل کړي، او که چېرته تکلیف و ګڼه ډېره وه نو ښی لاس به اوچت کړي، بسم الله الله اکبر دا به ووایي. بیا چې دی طواف شروع کوي نو داسې به ووایي اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. او دی روان شو، دا کعبه به د ګس طرف ته راځي او دغه شانې به دی طواف شروع کړي. که یو څوک سوال وکړي چې دا ولې زمونږ په ګس طرف باندې د کعبې نه تاویږو نو علما کرام وایي د دې وجه دا ده چې د انسان دا زړه ګس طرف ته دی او دا کعبه هم د دنیا یو زړه دی، نو ګویا چې ستا دا زړه د کعبې ته ورنږدې دی. څومره چې دی نو چې ته طواف کوې نو ستا د زړه تعلق د دې کعبې سره جوړیږي. د دې وجې نه مونږ کعبه ګس طرف ته راځي او مونږ طواف کوو. چې طواف شروع رکن یماني ته راورسېدې نو که مناسب وه ډېره ګڼه نه وه نو صرف یو ښی لاس به پرې راکاږي، ښی لاس دې پرې راښکودو او نو بس نور دې کې ته د دعا ویلو ضرورت نشته. او د هغه ځای نه بیا د رکن یماني نه واخله تر حجر اسود پورې به دا دعا ووایې
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا غوره او بهتره دعا ده. دا دې وویله بس راورسېدې یو چکر وشو. اوس به د دغه ځای نه بیا شروع شي. په دې منځ کې چې ته کومه دعاګانې وې کوم ذکر اذکار کې نو کولی شي. کوشش دا کوه چې ستا نه دا چکرې یېرې نه شي او دغه شانتې اووه چکرې پوره کړي. چې اووه چکرې دې پوره کړې نو د مقام ابراهیمي څه ځای ونږدې نو خاکه نه نو لږ شاته به ودرېږې او 2 رکعته مونځ به وکړې. دا د دې طواف په هر ټیم کې کولی شي. که د نور د راختو ټیم هم که د نور د پریوتو ټیم هم په کعبه شریفه کې په هر وخت کې ته مونځ کولی شي. په مانځه پابندي نشته. په کعبه کې مکروه وخت نشته. نو 2 رکعته مونځ به وکړي. په اولني رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ووې او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد ووې. بس تا طواف سر ته ورسېدو. خو په دې کې به یوې خبرې ته خیال د یوې خبرې به خیال ساتئ چې کله موږ دا طواف شروع کوو نو د طواف د شروع کولو په وخت کې به دا خبر خیال ساتي چې دا احرام به دی د دې خپل ښی ښترګ نه رالاندې کې دا ښی ولې به خالي کې او دا ګسې ولې به پې پټ کې. دې ته ویلی کېږي استباع. او دویمه پکې د دې خبرې به خیال ساتي چې اولني 3 چکرې چې دي په دې اولنو 3 چکرو کې به داسې واړه قدمونه اخلي او لکه د پهلوان په شانتې واړه قدمونه به اخلي دا ولې به وهي او داسې مخې ته به ګوري لکه څنګه چې یو پهلوان میدان ته راکوشي او دی تاویږي. د دې خبرې څه مقصد دی؟ د دې مقصد دا دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم عمرة القضا کوله مخکې چې کافرانو نه پرېښودو بیا په راتلونکي کال نبي علیه السلام عمرې له راغی نو دې د مکې د مشرکینو پروپیګنډه کوله ویل دا مسلمانان کمزوري شوي دي بیکاره شوي دي دا د څه نه دي د مدینې منورې تبووال دي مړه په هېڅ کې نه دي. نبي علیه الصلاة وسلام ویل دې کافرانو ته خپل قوت وښایئ دوی ته زور وښایئ چې دیو به موږ باندې د کمزورۍ ګمان را نه شي. نو چې دیو د دې پهلوانانو شانتې اوښتېده او راوښتېدو نو کافران ویرېدو او ویل چې دا مسلمانان خو اوس هم داسې طاقتور دي او دوسمره د پهلوانانو شانتې اوړې وراوړي. نو په دې اولنو 3 چکرو کې به د پهلوان غوندې ته اوړې وراوړې. او په دې کې زموږ دپاره دا سبق دی چې کافر ته به خپله کمزوري نه ښکاره کوې. کافر ته به ښه خپل قوت ښکاره کوې. چې دغه شان د طواف ستا کامل شو د خیره او 2 رکعته مونځ دې وکړو نو که بیا ګرانه نه وه او راتلی شوې نو د دې کعبې د دروازې او د حجر اسود په دې منځ کې ملتزم ورته وایي دې څه به لږ ودرېږي او دعاګانې به وغواړئ. بیا به د دې ځای نه لاړ شي صفا مروه ته. صفا ته چې ورسېدې نو په اولني چته هم صفا کولی شي بدروم کې هم کولی شي په دویم په دریم په څلورم. دغه شان دی په دې کې دغه دپاره هم شته د کرسۍ دپاره کهربایي د بجلۍ کرسۍ دي په هغې کې یو سړی ناست وي د هغې څه مناسب چارج یې هغه ورکړي او بیا هغه په خپله سړی چلوي. اسانه ډریوري ده. زنانه هم پکې تلی شي او نارینه هم پکې تلی شي. نو هغه به که څوک معذوره و نو په هغې دې لاړ شي او هغه که معذوره نه و نو په خپلو خپو باندې دغه شانتې صفا مروه کوي. صفا ته چې ورسېدې نو بېرته به کعبې ته مخامخ شي او به وایي دا آیاتونه به ووایي ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دا به ووایي بیا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. دا نبی علیه السلام دا کلمات ویلی دي نو دا به موږ ووایو. نورې دعاګانې ځان له غوښتې شي نو وغواړي څه وخت به کعبې ته مخامخ شي بیا به د صفا نه روان شي مروه طرف ته. چې لږ لاړ شي نو یو 2 شنه لیټونه به تاله مخې له راشي. د یو لیټ نه واخله د بل لیټه پورې به لږ داسې غټ قدمونه واخلې او لږ به داسې معمولي غوندې منډه به کوې. خو ډېره تیزه منډه نه معمولي شان منډه باندې به روانې. خو دا منډه د زنانو دپاره نه ده دا د نارینهو دپاره ده. نارینه به دغه شانتې دا منډه وهي. چې دا نارینه دغه شانتې لاړ شي نو مخکې ته لاړ شي نو ځان به مروه ته ورورسوي. په دې کې یوې زنانه لږ تیزه روانه وه. ما ورته وویل چې خور دا ستاسو دپاره نه ده ستاسو دپاره نه مخکې نه حضرت هاجرې به یې منډه والې ده او دا اوس زموږ کار دی انشاءالله نارینه به دا منډه وهي.
نو مروه ته به ورسیږي د مروه کې به بیا قبلې ته مخامخ شي او هغه کم کلمات چې روایتونه دي په صفا ویلو هغه به په مروه باندې هم وي. دا یو چکر شو د مروه نه بیا را روان شو صفا ته، دا دویم چکر شو. بیا چې د شنو لیټونو ته را رسیږي نو نارینه به په دې کې لږه په تیزه باندې راځي او بیا چې صفا ته راورسېدو بیا به کعبې ته مخکې دغه شان دعاګانې به غواړي. و چکرې به ولهې د صفا نه مروه پورې یو، د مروه نه د صفا پورې بل. په صفا باندې به شروع شي، په مروه به ختم شي. و چکرې دې ولګولې بس تا صفا مروه پوره شو، چې ته سعی ویلی کېږي. اوس په دې کې لږ د حکمت باندې سوچ کوو چې دا صفا مروه دا منډه ولې ده. نو په دې کې اصل کې موږ ته هغه تعلیم را یادېږي چې هغه زمانه چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام راغی کعبې ته او دلته کې چې نو د خپل بیبي حضرت هاجره او خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام پرېښودو او د حضرت هاجرې ورته وویل چې تا ته الله ویلی دی چې موږ دلته پرېږدو، ته ځه. ویل ده چې الله درته ویلي دي نو الله به موږ نه ضایع کوي. چې لږې ورځې د هغوی سره کجورې وې، اوبه وې، خلاصې شوې او دا اسماعیل علیه السلام تږی و او د اوبو محتاجه و. نو دا مور یې په فکر کې شوه چې دا ماشوم خو د تندې نه خراب نه شي. صفا ډرې ته به وخته چې که چېرته څوک قافلې والی او د هغې نه اوبه وغواړم. بیا به مروه ته ورمنډه کړه، خو په دې منځ کې به لږه تیزه تله او چې هغه ځای لږ پناه و، خو په دې منځ کې به خپل بچی هم صحیح کاوه. نو دې او که ځینې علما وایي چې دی به صفا ته وخته او د مروه ته به دې کتل نو لږ داسې د اوبو اندازه به دې ته لګېده. لکه کله سړی په دې ګرمۍ کې د لرې ګوري نو اوبه ورته په نظر راځي، بیا به په دې بل طرف دې ته اوبه په نظر راتلې. اخر داسې وشوه چې په دې اووم چکر یې پوره کړو نو لاړه چې دا بچی وګورم نو چې کاتی نو د بچي دا هلتې وهلې او د ځمکې نه اوبه راخوټ کېدې. نو حضرت هاجرې د اوبو ته وویله چې زم معنی دا ده چې ودرېږئ. نو چې څنګه ودرېدې نو هغې اوبه راواغستې، د ماشوم هم وسکې او حضرت هاجرې هم وسکې او بیا هغه اوبه ډېرې قیمتي اوبه وې. نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي الله دې زموږ په مور رحم وکړي، که دې دا اوبه راغونډې کړ نه وې نو دا به بیدل وې، دا غونډ عرب به د دې اوبو لاندې راغلې وې، خو چې راغونډې کړې نو راغونډې شوې. په دې کې هم د الله تعالی حکمتونه و. بیا د هغې نه وروسته دا اوبه ډېرې مشهورې شوې او خلک به راتله، اول ته به دیره کېده او دغه دی کې جرهم یوه قبیله د یمن نه راغلو، هغه هم هلته آباده شوه. اسماعیل علیه السلام لوی شو، د هغې سره هغې له بیا واده م وکړو او دغه شانتې کې ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلو بچو حال به اغستو او دا کلی آباد شو او دا علاقه آباده شوه. بیا ابراهیم علیه السلام چې راغی او اسماعیل علیه السلام ته ویل د الله تعالی یو کور جوړو. اسماعیل علیه السلام به کمرې ورکولې او ابراهیم علیه السلام به دیوال کاوه او دا کعبه جوړه کړله. او دا مقام ابراهیمي چې دلته دی په دې باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ودرېده او پورته به دیوال کاوه او داسې هم په روایتونو کې راځي دا کمر به ورته اوچتېده او ده چې به دیوال کاوه. نو دا اولنی کور د الله تعالی دی په مکه معظمه کې چې دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او دې کې مقام ابراهیمی هم دی او دا کعبه او دا مکه د امن او د امان علاقه ده. او الله تعالی فرمایي چې د چا د حج وس کېږي نو هغه به حج لځي. د حج وس معنا دا ده د خرچې وس هم کېږي او بدني لحاظ سره روغي، لارو کې خطرې نه وي نو دی حج له وځي او حج به کوي. دا خو د عمره د دې حده پورې وکړله چې صفا مروه ته د صفا مروې سر ته ورسوله نو اوس به که زنانه وه نو هغه به د یختونه معمولي د نوک په اندازه باندې د آخري کونسۍ چې دي دا به یو ځای کې ترې راغونډې کړي او خپلوان به د هغې نه یو کرچ وکړي او هغه یخته به ترې غوڅ کړي. بس دې ته حلت ویلی کېږي. معنا دا ده په دې چې کومه پابندۍ وي د هغه پابندونه آزاده شوه او نارینه به هم خپل سره دغه کوي د خپل سر که دی وروسته پسې حج کوي نو ښه ده چې هسې مشینې کې یا په قینچۍ ورکوټی کې نو په حج کې به یې وخروئ او که فرض کړه چې ویم خراو نو بیا خیر دی ځکه هغه وخت به بیا لږ راغټ شوی، خو که وخت نږدې و نو غوره دا ده چې د یخته قینچي کې او د ټول سر هسې د یو ځای نه کرپ د بل ځای نه کرپ دا نه صحیح کېږي، د ټول سر نه به یخته واخلي یا به یې مشین کړي. په دې کې به یو څو خبرو یا خیال ساتئ. په دې محرم چې دی د احرام په حالت کې و نو دی به د یو څو خبرو خیال ساتي. یو به د دې خبرې خیال ساتي چې دی به په احرام کې به دی خوشبویي نه لګوي، په خوشبوداره صابون به نه لامبي، په خوشبوداره صابون به نه لامبي
او ګنډلې جامې به نه اغوندي، سر به نه پټوي او د دې سره سره به نوکونه نه ورکوټي کوي، د سر یخته به نه ورکوټي کوي او که خپله بیبي ورسره د هغې څه به ټوقې ټاقې نه کوي. دا صرف دی د الله تعالی د رضا دپاره راغلی دی، ټول سوچ فکر به د آخرتي. نو دا یو څو پابندۍ دي. او که چېرته په لارې را روانو صحرا وه او د ښکار حیوان یې ولیدو نو ښکار به نه کوي، نه به بل سړي ته ښکار ورکوي چې ها راشه دغه ښکار وکړه. دا په دې یو څو پابندۍ دي او دا پابندۍ د ده د سر د خرولو سره سمدستي ټولې پابندۍ په ده باندې اوچتې شوې. اوس دی بالکل آزاد شو څنګه چې په کور کې. بیا چې اتم د ذوالحجې راشي نو دی چې په کم مکان کې اوسېږي د هغه ځای نه به احرام وتړي، دغه ځای نه به احرام وتړي یو مینا ته به لاړ شي او تلبیه به وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. دا به بار بار به دا تلبیه وایي او روان به یي او په دې ځای کې به دومره کوي چې دا لکه په طواف کې چې مونږه استباع کوله چې دا خی ولې ښکاره کاوه، اکثر ورونو دا خی ولې ښکاره کړی او دا د غرمو نه تور شوی، نو د دې د خی ولې ښکاره کول په دې کې ضرورت نشته. دا خبره به یاد ساتئ، دا استباع چې دا خی ولې ښکاره کول او دا پلو په دې ګسې ورړول دا صرف او صرف په طواف کې دي چې ته طواف کې د کعبې نو په دقه وخت کې به داسې چل کې. نور عام په حج کې به مینا کې ګرځه، په عرفات کې ګرځه، په مزدلفې کې ګرځې، نه د دغې ضرورت نشته. عام چې څنګه صادر دا په ځان باندې راچوې دقه شان صادر په ځان باندې راچوه، دواړه ولې پټوه، په دې کې څه ممانعت نشته دی. د دې یوې خبرې خیال به ساتئ. موږ ډېر ملګري لیدلي دي دا ولې د ګرمۍ نه تور شوي د نور د وجې نه تور شوی او دغه شانتې خالي کړی. دا حالت خو صرف د استباع د طواف دپاره ده، د هر وخت دپاره نه ده. نو چې مینا ته تلبیه دې وویله او احرام دې اچولی دی او لاړې. اوس چې کومه پابندي د احرام په حالت کې په عمره باندې وه هغه پابندي دلته هم شته دی. څه مطلب؟ نوکونه به نه ورکوټي کې، د سر یخته به نه ورکوټي کې، د نورو زګونو یخته به نه ورکوټي نه خرئ او نه به یې ورکوټي کې او سر به نه پټئ، ګنډلې جامې به نه اغوندې، بوټان به نه په خپو کې او واده به نه کوي، د خپلې بیبي سره به ټوکې ټاقې خبرې نه کوي، خوشبويي به نه لګوي، په خوشبودار صابون به نه لامبي او دی مینا ته لاړ شي. په مینا کې به شپه تېره کړي، سبا سحر به عرفات طرف ته روان شي. که فرض کړه چې د دې په کوم ګاړي کې وو او هغې مخکې تله نو خیر دی تلی شي، دا خو ضرورت دی، لیکن دا دی چې شپه به په مینا کې تېره کړي او بیا به سحر عرفات ته لاړ شي. عرفات کې به ځان له ځای وګوري، که په جومات کې کېناستې نو په جومات کې مسجد نمره کې هم کېناستی شي او که فرض کړه چې په نورو ځایونو کې کېناستې نو کېنې به. خو د جومات دا نیمه حصه چې دا د عرفات د حصې نه بهر ده، اولنۍ نیمه، او دا وروستۍ نیمه حصه چې ده نو دا په عرفات په حدودو کې داخله ده. چې ماسپښین شو نو دا کوشش به وکړي چې اودس به یې د مخکې نه کړی نو ماسپښین مونځ او مازدیګر مونځ به دواړه په یو وخت کې په امام پسې وکړي او امام چې څنګه خطبه ووایي او مونځ کوي نو مونځ به پسې وکړي په جمع سره، جمعا و قصرا. معنا دا ده چې ماسپښین مونځ او مازدیګر مونځ به دواړه په یو ټایم باندې وکړي، اول ماسپښین او بیا مازدیګر، او دې سره سره بعد دا دواړه مونځونه قصر وکړي، 2 رکعاته ماسپښین او 2 رکعاته مازدیګر. ډېر وروڼه موږ لیدلي دي هغه به د کمرو باندې ځان له لګیایي او مونځونه کوي، دې ته سوچ نه کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه خدا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه دواړه جمعان دواړه مونځونه یو ځای کړي او قصر یې کړی دی. څوک پکې دا وایي چې دا موږ مسافر نه یو، موږ دلته دا رونو د اصل کې د حج د احکامو سره تړلې خبرې دي، دا د حج د وجې نه اساني ده، الله به موږ د اساني راوستې ده. نو د الله د اساني د الله د هدیه رد کول نه دي پکار دا چې موږ دواړه مونځونه دومره غټه جمع ځان محرومه کول او بیا چې دی نو ځان له کمرو باندې مونځونه کول یا په خیمو کې مناسب نه ده. ها د چا نه مونځ شو په خیمو کې مونځ کول په خیمو کې دی وکړي، خو هلته دې مځي ځان له دواړه مونځونه په یو ټایم وکړي، د ماسپښین ټایم او 2 رکعاته دې وکړي. او سنت خو مطلب دا دی چې په سفر کې کول نشته، سنت ورته معافي ده. نو دا به خپله مونځ پوره کړي، بیا به د جبل رحمت طرف ته ورنږدې شي او دعاګانې به غواړي، خو زیاته غوره دعا دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ډېرو پیغمبرانو ډېرو صالحانو دا ذکر اذکار ډېر کړی دی. نو دا به وایي، نور چې څومره دعاګانې درته یاد هغه به وایي، ذکر اذکار به کوي.
چې کله ماښام را نږدې شو نو دی به ورو ته ورو را نږدې کېږي او چې کله نور پرېوځي او اعلان وشي نو بس دی به د عرفات د حدودو نه راوځي. که دی مخکې راووتو نو په ده باندې بیا دم دی د ماښام نه مخکې راووتو او د ماښام نه چې څنګه نور پرېوځي او راوځي نو هېڅ دم پرې نشته دی. او اصل کې به دی د ماسپښین نه د مازدیګره پورې که چاته موقع میلاو نه شوه او د ماسپښین نه مازدیګرې پورې راونه رسېده ماښام راغی هم ماسخوتن راغی هم تر دې چې د سبا صادقه د اختر د شپې د سبا صادقه پورې یو 15 منټ هم دی راغی په دې عرفات کې چې وګرځېد را وګرځېدو بس د حج وشو. بیا به دی راشي چې دی د ماښام په ټیم کې د عرفات نه راوځي نو په لارې به د ماښام مونځ نه کوي ځان به مزدلفې ته راورسوي. چې مزدلفې ته راورسېدو نو هلته کې به د ماښام او د ماسخوتن دواړه مونځونه وکړي. د ماښام مونځ 3 رکعاته او د ماسخوتن مونځ 2 رکعاته او بیا به ایسته وده شي ځکه چې سبا له ډېر اهم احکام دي او دی آرام وکړي نو دته به اساني وي. نو دی به آرام وکړي. که چېرته زنانه ورسره وي بوډاګان ورسره و د نیمې شپې هم راتلی شي چربانګ په ټیم کې راتلی شي چې جمره عقبه وولي شیطانان. خو که چېرته یوازې وو او څه ماشومانه زنانه ورسره نه وو نو ایثار به شي چې بلکل سبا وخیږي او رڼا شي نو بیا به را روان شي. چې را روان شي که ځان سره د مزدلفې نه کمرې واړه واړه کاڼي راغستي هم جایز دي او که د مینا نه راواغسته نو هم جایز دي. ځان سره به واړه واړه ګاډي راواخلي او ځان سره به جمع کړي او را به شي. اولنۍ جمره چې دته مخې ته راځي دا به هم پرېږدي دویمه به هم پرېږدي اخري چې کعبې ته کومه نږدې ده اقا دغه به جمره به 7 حسیات یعنې 7 ګټې به وولي بسم الله الله اکبر الله اکبر او دغه شانتې 7 ګټې به وولي. دې کې څه حکمت دی په دې شیطانانو په دې وشتو کې؟ نو علما کرام او مفسرین د قرآن وایي چې په دې کې هم دا حکمت دی چې کله ابراهیم علیه السلام ته دلته شیطانان ښکاره شوي او دا کوشش یې کاوه چې ابراهیم علیه السلام د الله د یو حکم نه واړی چې د الله ته دا حکم و چې دا بچی دې ذبحه که او هغه ورته انې بانې کول. نو یو ځای کې په شیطان ګزارۍ وکړي بیا ښکاره شو بیا پې ګزارۍ وکړي بیا پې ګزارۍ وکړي. د دې ګېټو اصل مقصد هم دا دی چې دا انسان د دې خبرې اعلان کوي چې د نن نه اخوا زما د شیطان سره بایکاټ دی زما د شیطان سره ورانه ده که انساني شیطانان دي او که جني شیطانان دي آینده دپاره به زه د هېڅ شیطان خبره نه منمه. نو د شیطان سره بایکاټ وکړو. په دغه ورځ باندې چې کله دا جمره عقبه وشته وګټئ او نو بیا به خپل ځای له راشي. که د پیسې داخلې کړې وي په بینک کې یا د چا سره داخلې کړې وي نو هغه ټایم به ورته ښودلی چې پلانکي ټایم کې موږ ستا لپاره قرباني کوو. که په خپله تلی شو قرباني کوله نو قرباني به وکړي ځکه دی حاجي متمتع دی په ده باندې قرباني شته. په حاجي قارن باندې هم قرباني شته. په حاجي مفرد باندې قرباني نشته چې هغه یوازې حج کړی او عمره اوسه مخکې نه یې کړې. نو چې کله دی راشي او قرباني وکړي نو د قربانۍ نه وروسته به بیا د خپل سر یخته به وخروي. چې یختې وخرولو نو دی به اوس ګنډلې جامې واغوندي. په ده باندې پابندۍ اوچتې شوې. کومه پابندۍ د احرام چې وي هغه لرې شوې او اوس به د جامې واغوندي غسل به وکړي او حرم شریف ته به لاړ شي. هلته به طواف زیاره طواف افاظه او دا د اختر د ورځې غټ طواف دی دا به وکړي ځکه چې په حج کې خو 3 غټ فرض دي. یو احرام تړل او دویمه یعنی د حج دپاره د حج دپاره د حج نیت کول او دویم نمبر چې دی نو هغه په عرفات ودرېدل وو او دریم نمبر طواف زیارت. او ځینې علما پکې دا هم وایي چې صفا مروه د حج متواتر دپاره هم فرض ده. نو به هر حال دا فرایض د پوره کړو او دی لاړ نو طواف زیارت به وکړي لکه څنګه چې مخکې د طواف طریقه وه هغه لیکن په دې کې هغه دغه نشته رمل نشته دی او په دې کې دغه د ده لپاره احرام هم نشته. په جامو کې به دی طواف وکړي چې طواف یې وکړو نو بیا به لاړ شي صفا مروه ته او صفا مروه سعی به وکړي. هغه څنګه چې مخکې موږ ویلي وو په هغه طریقه باندې به سعی وکړي چې کله یې سعی وکړله بس د دغه پوره شو. اولنۍ چې کومه غټه حلت و هغه د دپاره وشو. اوس مطلب دا دی چې د ګنډلې جامې او خوشبودونه او نوکونه غونډول او هر څه د لپاره جایز دي. صرف او صرف دا ده چې که چېرته کې د ده خپله بیبي ورسره وي نو دی خپلې بیبي ته نږدې کېدی نه شي او دا به هله نږدې کېږي خپلې بیبي ته چې دی دا طواف زیارت او دغه نه فارغه شي د صفا مروه نه. صفا مروه نه دی فارغه شو نو هغه د ده لپاره هم حلال شو. نو دغه ته لکه غټ حلت ویلی کېږي.
په اول د سر په یختو باندې په یختو په خرولو باندې دته دغه اولنۍ حلت وشو چې هغې کې دا وه چې د نوکونه ورکوټ کولی شي او جامې اغوستی شي او بوټان په پښو کولی شي او خوشبويي لګولی شي او چې کله طواف زیارت یې وکړو او سعی یې وکړله نو د دې نه وروسته د دپاره نه خپله بیبي هم حلاله شوله. بیا به دغه دی راشي واپس مینا ته، په مینا کې به شپه تیره کړي. چې شپې تیره کړه نو په سبا چې 11 تاریخ دی د نور د اوړېدو نه وروسته د ماسپښین نه وروسته به لاړ شي، اولنۍ جمره به وګټئ، ولي بسم الله الله اکبر وګټئ. بیا به لږ را واپس شي او دعاګانې به وغواړي. بیا به دویمه جمره وولي، جغیر جمرة الوسطی وی، وګټئ او د هر یو څه بسم الله الله اکبر به وی. بیا به شاته شو دعاګانې به وغواړي. بیا به مخکې لاړ شي آخري جمره عقبه چې د اختر په ورځ وشتلې وه هغه به وولي او د هغې نه وروسته بیا دعا غوښتل نشته، سیده به خپل ځای ته لاړ شي. شپه به په مینا کې بیا وکړي. چې شپه په مینا کې وکړه د 12 تاریخ شپه یې وکړله، په 12 تاریخ به بیا د ماسپښین د مانځه نه وروسته راشي او اولنۍ جمره به وګټئ ولي او دعاګانې به وغواړي. دویمه به وګټئ ولي دعاګانې به وغواړي. دریمه چې وولي نو بیا به سیده لاړ شي خپل ځای ته. اوس که دته اجازه ده که دی مکې ته ځي نو تلی شي، خو که دی 14 تاریخ ته پاتې کیږي نو په 14 تاریخ به هم د زوال نه وروسته یعنې د ماسپښین د نور د اوړېدو نه وروسته به هم دا 3 واړه جمرې دا 3 واړه شیطانان به دی ولي نو هله به دی ځي. بیا چې کله د 14 تاریخ ته پاتې شو نو امز غوره ده، خو که په 12 تاریخ ځي نو دی به د نور د پرېوتو نه مخکې د مینا نه وځي. چې کله دی لاړ مینا مکې ته هلته کې دی څومره اوسېده او کله د تلو نو آخري طواف دته پاتې دی طواف وداع. طواف وداع یې وکړه نو بعد دی فارغه شو. دې سره سره به بیا که دی مدینې منورې ته ځي نو د حج په احکامو کې مدینه منوره نشته، خو دا مدینه منوره ځان له یو ثواب دی او اجر دی. خو چې کله دی مدینې منورې ته لاړ شي نو په لارې باندې به ډېر درود وایي، ځکه په درود کې ډېر زیات فضایل دي. درود به وایي او چې کله هلته ورسیږي مدینې منورې ته او مناسبه وه نو ښه غسل دې وکړي، پاکې جامې دې واغوندي او چې کله دی دغه ته داخلیږي جومات ته نو دعا به وغواړي اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دا دعا آسانه ده شته او دې سره سره اعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك ورغه نو د نبی صلی الله علیه وسلم زیارت ور مخامخ شي نو وبوي چې السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبرکاته. بیا بلک اخواشي او یا وبوي السلام علیکم السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورحمة الله وبرکاته. لږ چې یو قدم والی بیا مخکې نو وبوي السلام علیک یا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورحمة الله وبرکاته. بیا چې بار ته وځي دعاګانې غواړي دعاګانې وغواړي او بیا که دته موقع وه نو په دې کې دی کوشش کوي چې دی په دې جومات کې منځونه وکړي. بیا ریاض الجنه چې کوم لږ دا سپین شانتې قالین لګېدلی دی دا هغه علاقه د نبي علیه السلام وایي زما د کور نه واخله زما د منبره پورې دا چې دا نو د جنت د باغچو نه یوه باغچه ده، د جنت د ټوکرو نه یوه ټوکړه ده. دغه دی کې زیات منځونه کوي. دغه دی کې یو دغه د استوانې حنانه هغه ځای دی چې دغه د نبي اسلام منبر او کجوره به ته ډډه لګول وه او چې کله نبي اسلام د هغې ځای نه راغی منبر وله جوړ شو نو هغه کجوره په جړا شوه. نبي اسلام پې داسې لاس راښکوي لکه څه چې ماشوم قلاری. هغې ته استوانې حنانه وایي. بله استوانې عایشه ده، هغه ځای کې سړی کیني او دعاګانې غواړي الله یې سوال قبلوي. استوانې سریر چې نبي علیه السلام د ملاستې ځای کټو او استوانې جبریل به راته د نبي اسلام ته به وحی راوړه او دغه شانتې استوانې وفود نبي علیه السلام به راته هغه وفودو سره ملاقاتونه کول. دغه ځای باندې په هغه ځای ستنې دي هغه وګوري تاریخي ځایونه دي. بیا که دته موقع وه او بیا دی لاړ شي او داسې کړی او دی مسجد قبا ته لاړ شي او په مسجد قبا کې 2 رکعاته مونځ وکړي نو الله پاک به ولې د یوې عمرې اجر او ثواب ورکړي. نور تاریخي ځایونه په مدینه منوره کې هغه دا دی چې مسجد قبلتین دی، هغه لاړ شي وګوري. دغه شانتې جبل احد نبي علیه السلام احد غر زموږ سره محبت کوي او موږ د احد د غره سره محبت کوو. او بیا هغه 7 مساجد دا هغه ځایونه دي چې نبي علیه السلام او صحابه کرامو مورچې وي. د خندق غزا چې وانو دغلته صحابه کرامو مورچې لګول وي دا یو تاریخي ځایونه دي.
او دې سره سره نورم تاریخي ځایونه مدینه منوره ټول تاریخي مقاماتونه ډکه ده او تپوس به کوي او مقام وګوري نو ښه ده. یو علم دی سړی یاد کړي، ښه خبره ده. په درسونو کې ډېر ډېر کېناستل پکار دي چې په درسونو کې موږ کینو او دې سره سره د حج هغه غټ احکام او انشاءالله لوی لوی خبرې موږ واورېدې. الہ العالمین دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. په ټوله دنیا کې د الله د اسلام جنډه اوچته کړي، الله د مسلمانانو متفق او متحد کړي، د مسلمانانو په ملکونو کې د الله امن او امان راولي، الله دې پکې اسلامي شریعت راولي، ښه مسلمانان بادشاهان دې الله په موږ قایم او دایم وساتي او الہ العالمین دې زموږ ټول شرعي حاجتونه پوره کړي او د حج د لوی حکم دې الله تعالی زموږ نه قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى